نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي مسعود الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وأهل رمضان فقال لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان فقال رجل من خزاعة يا نبي الله حدثنا فقال إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق أشجار الجنة فتنظر الحور العين إلى ذلك إلى آخره. دابل روایت تے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے دے تفصیلی روایت تے او پدی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت لرا تعلیم ورکی چہ رمضان المبارک میاش ډیر اعلی میاشت کر دی په حقیقت باندې خلق پوښوي نو خلق برا تمنا کوي چې کاش ټول عمر د رمضان وي ټول زندگی چې کم دی نو رمضان وي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبرې لږ وضاحت کوي چې ولی به خلق تمنا کوي چې ټول عمر رمضان وي دا غي بیا تفصیل بیانوي چې الله تعالی په یو ورځ د رمضان مبارک د روزې انسان له ثواب کوي نو دا یو تفصیلی روایت ته حضرت ابو مسعود غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات یوم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو ورځ واوریدل او واهل رمضان رمضان راغلو یعنی رمضان شروع شو یعنی رمضان مبارک په میاشت کې می ته واوریدل فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لو يعلم العباد ما رمضان ک بندگانو ترا پته وی چې رمضان سی شیره یعنی دی کې الله تعالی څومره برکتونه نازلی او دا څومره فضیلت والا میاشت لتمنت امتی ان تكون السنه كلها رمضان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زما امت با دا تمنا کړي وي چې دا ټول کال چې کم دی نو دا رمضان وي یعنی رمضان په 12 میاشتو کې یو میاشت صرف نه بلکې 12 میاشتې دا د رمضان وي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل نو یو سړی یو صحابي چې کم دی نو تپوسو کو فقال رجل من خزاعه د بنو خزاعه یو سړی چې کم دی نو تپوسو کو یا نبی الله اے دا الله نبی صلی الله علیه وسلم حدثنا مونږ ته بیان کا یعنی مونږ ته د وضاحت وکا د رمضان فضیل را ته بیان کا او د دې خبرې راز را ته بیان کا چې دا امت په ولې تمنا کوي چې ټول عمر رمضان وي د دې لک تفصیل را ته بیان کنو فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل رسول الله مبارک د دې وس تفصیل بیانې چې ولی به امت دا تمنا کوي رمضان مبارک کې څه فضیلت ته څه راز دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې وضاحت وکړو فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول الى الحول جنت چې کم دی نو دا مزین کیږي ښایسته کیږي د رمضان د پاره من رأس الحول الى الحول ټول کال مکمل کال چې کم دی نو رمضان مبارک د پاره جنت ښایسته کیږي مزین کیږي او فاذا كان اول يوم من رمضان کله چې د رمضان مبارک اولنې ورځ شي نو حبت ريح من تحت العرش د عرش ته لاندې نه چې کم دی نو هوا وچلیږي دا روایت لخه په تفصیل سره راغلی ان شاء الله
بل آینده درس کې یا بل درس کې درې وضاحت پوشي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله د رمضان مبارک اولنې ورځ شي نو حبت ریح من تحت العرش، د عرش ته لاندې نه چې کوم دی نو هوا وچلیږي او د دغه هوا په چلیدو سره فصفقت ورق اشجار الجنه، د جنت د ونو هغه پاڼې او څانګې چې کوم دی نو داسې یو بل سره ټکراو شي او د هغې نه نور روایتو کې راځي یو قسمه آواز راوځي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فتنظر الحور العین الى ذلك، هغه حور العین هغه غټو سترګو والا حورې هغه دې ته ګوري. حور دا د جنت هغه بیبیانو ته ویلی شي چې الله تعالی به جنتي له ورکوي او دې ته حور ځکه وایي چې د دې د لیدو سره به دا جنتی عقل چې کوم دی نو حیران شي چې یاره ربه دا دې څنګه پیدا کړي په څه طریقې سره. ذکر دنیا د زنانو چې کوم دی کومه ماده ده دا نطفه را هغه به د مشکو عنبرو وغیره نه جوړي بهر کیف. نو فیقلنا او د جنت دغه حورې وایي یا ربنا ای زمونږ ربه اجعل لنا من عبادک فی هذا الشهر ازواجا، یا الله اجعل لنا من عبادک فی هذا الشهر ازواجا، مونږ د پاره مقرر کا په دې میاشت کې د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان، یعنی په دې میاشت کې چې چا روجې نیولي د روجهدارو نه مونږ له داسې خاوندان مقرر کا تقر اعیننا بهم چې زمونږ سترګې په هغو باندې یخیږي وتقر اعینهم بنا او د هغو سترګې په مونږ باندې یخیږي، داسې خاوندان مونږ له د روجهدارو نه مقرر کا. قال او بیا وفرمیل فما من عبد يصوم يوما من رمضان الا زوج زوجة من الحور العين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کم یو بنده یو ورځ د رمضان مبارک روجه نسی الا زوج زوجة من الحور العين، نو د هغه سره د هغه حور العین د جنت د هغې غټو سترګو والا حورو چې کوم دی نو نکاح تړلی کېږي. دا په کوم ځای کې فی خیمة من درة، په یوه خیمه د ملغلرو کې. خیمې نه مراد زمونږ د دنیا را تنبوان نه دي، هغه د جنت هغه محلات. نو داسې د ملغلرو په یوه خیمه کې به چې یوه ورځ دا روجهدار چې کوم دی نو روجه رمضان کې نسی نو د هغې جنت دغه حورو سره نکاح چې کوم دی نو تړلی کېږي. او بیا فرمایي کما نعت الله عز وجل، لکه څنګه چې الله تعالی د هغې صفت قرآن مجید کې کړی سورة الرحمن کې حور مقصورات فی الخیام، چې دغه حورې جنت دا حورې به مقصورات فی الخیام په خیمو کې پټي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې وضاحت کوي چې د دې روجهدار د پاره په جنت کې چې الله کومې حورې پیدا کړي دي او د یوې ورځې د روجې په وجه باندې د دې د کومې حورې سره نکاح کېږي نو د هغې مخکې وضاحت کوي چې دا حورې به څنګه وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علی کل امرأة منهن 70 حلة، په یو بیبي باندې به په یو حوره باندې به 70 حلة او یا جوړي. او بیا دا جوړي به څنګه لیس منا حلة على لون الاخرى، یوه جوړه به د بل په رنګ باندې نه، یعنی جدا جدا رنګونو والا به یو شان جوړې به نه. او بیا مخکې فرمایي چې د روجهدار دغه بیبیانو له به الله خوشبویان او عطر څنګه ورکوي وتعطى 70 لون من الطیب، الله به اویا رنګه خوشبویي چې کوم دی نو دیو له ورکې لیس منه لون على ریح آخر، یوه خوشبویي به د بلې په شانتې نه، یعنی جدا جدا خوشبویه به د هر یوې رنګ او بوی چې کوم دی نو دا به بیل بیلي. او مخکې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې روجهدار درې حورو متعلق چې لکل امرأة منهن 70,000 وصیفة لحاجتها، رسول الله مبارک فرمیل چې د هر یوې بیبي سره به 70,000 وصیفة لحاجتها، د دې د خدمت د پاره چې کوم دی نو 70,000 خدمتګاري. او 70,000 وصیف،
او دغه شان دي 70,000 به ورسره خادمانی خادمان او خادمان 70,000 او مع کل وصیف صحفة من ذهب او د هر یو خادم سره چې کوم دی یو پیاله او یو لوښی به د سرو زرو وي فیها لون طعام هغې کې به یو قسمه خوراکي یجد لآخر لقمة منها لذة لم یجد لأوله چې د دغه خوراک د اخرنۍ لقمې او د اخرنۍ نوړۍ پورې به دی داسې لذت محسوسوي چې په اوله نوړۍ کې به هغه لذت نه یعنې هره نوړۍ به جدا جدا خوند والی تر اخره پورې به هر یو لقمه دا جدا جدا خوند چې کوم دی نو راوړي یو به د بلې نه اعلی او بیا مخکې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل ولکل امرأة منهن 70 سریرا من یاقوتة حمراء بیا د هرې بیبي دپاره یې روژهدار له چې الله کمې هورې ورکوي په دې کې د هرې بیبي دپاره به 70 سریرا او یا تختونه من یاقوتة حمراء د سرو یاقوتونه على كل سرير 70 فراشا او په هر یو تخت د پاسه چې کوم دی 70 فراشا او یا بسترې به بطائنها من استبرق چې د هغې استرونه به د ډبلو او د موټرې خمونه جوړي او بیا فوق کل فراش 70 اریکة بیا په هر یو فراش او په هر یو بستره باندې د پاسه به 70 اریکة او یا تکیاګانې لګېدلي او اوس یاره دا هر سره خو د جنتیانو بیبیانو له ورکړی شوي دي سړي له به څه میلاویږي نو دا بیبیانې خو د دې سړي دي نو ویوطا زوجها مثل ذلک او د دې خاوند له به هم د دې بیبیانو له کم خاوند چې روژهدار دله به هم د دې په مثل باندې میلاویږي یعنې همدغه تکیاګانې همدغه بسترې علی سریر من یاقوت احمر په داسې تخت باندې چې دا به د سرو یاقوتو نه جوړي موشحا بالدر او دا به مزین شوی یعنی د دې کنارې به چې کوم دی نو ګل شوي سجاو شوي به بالدر په ملغلرو باندې علیه سواران من ذهب او دغه جنتي یعنې د دغې حورو دا خاوند روژهدار په ده باندې به یو 2 بنګړي کړی د سونې دا دومره انعامات الله تعالی چې ورکړل نو دا صرف د روژې په نیولو باندې نو مخکې نبی علیه الصلاة والسلام ښه وضاحت کوي چې یاره یو سړی به دا وایي چې دا دومره انعامات دا ځکه ورکړی شول چې دی د ورځې روژه نسي روژه کې 5 ټیمه مونځ کوي ماسخوتن دی تراویح کوي دی د قرآن مجید ختمونه کوي ذکر اذکار کوي تهجد لپاسي نو دا پرې ټولو باندې به دا دومره انعاماتي نو رسول الله مبارک فرمایل هذا بكل يوم صامه من رمضان دا انعامات چې کوم دی بكل يوم په هر ورځ باندې صامه من رمضان چې د رمضان روژه نیولي په هر ورځ باندې به دا مذکوره انعاماتي سوا ما عمل من الحسنات نو دغه د سړي ذهن ته به دا راتلل چېره دا روژې دي او پېشمني د پاسېدل دي تکلیف دی او دغه شان تراویح دی او منځونه دي او ذکر اذکار دی سبقونه دي نه دا مذکوره انعامات صرف په روژه باندې میلاو شول او د دین علاوه چې د کم نیک اعمال کړي د هغې به خپل چې کم دی نو جدا اجرونه دا کم انعامات چې ذکر شول صرف په روژه نیولو سره نو دې حدیث کې یقینا چې نبی علیه الصلاة والسلام د روژهدار دپاره د ډېرو زیاتو لولو انعاماتو چې کم دی نو تذکره وکړه نو په دې وجه رسول الله مبارک وضاحت وکړه چې که چېرته کې بندګانو ته پته ولګېدی چې دا د رمضان مبارک میاشت څومره اهمیت لري لتمنت امتی ان تکون السنة كلها رمضان زما امت په دا تمنا کوله چې ټول کال دی چې کوم دی نو رمضاني په دې وجه زمونږ د دې درس حدیث نه مطلب هم دا دی د دې مقصد هم دا دی چې موږ د رمضان مبارک میاشت وپېژنو زمونږ ډېر خلک په غفلت کې د دې حقیقت ورته نه معلوم خو زه روژه ده او بیا چې کوم دی نو اختر ته ورځې شمارې زه دومره روژې ونیوی شوې او په دغه روژه کې چې کوم دی فالتو مجلسونو ته تلل چې روژه لنډ پردی غیبت کول هسې هغه ورځ چې کوم دی نو بسر کول او تیرول نو دا روایت ځکه بیانیږي د دې درس حدیث نه مطلب هم دا دی چې موږ د مخکې نه وپېژنو چې دا رمضان څومره اهمیت لري نو الله تعالی دې موږ له د رمضان مبارک د میاشت صحیح د عبادت توفیق راکړي
او الله تعالی دې زمونږ د رمضان مبارک میاشت ډیره په احتیاط سره هغه چې کوم دی نو تیره کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.